डिस्कशन کوو او د دې چپټر نیم دی لینیر اکویشن. لینیر اکویشن څه ته وایي؟ لینیر اکویشن زموږ سره هر هغه اکویشن دی چې پای کې د ویریبل هایست پاور ونی، مطلب ډیګري 1 اکویشن ته مونږه لینیر اکویشن وایو. او د پریویس چپټر کې مونږ د ډیګري او د ډیګري 1 ډیګري 2 دا ډیټیل ډسکشن کړو. اوس په دې چپټر کې به مونږه د ډیګري 1 equations باندې مطلب linear equation په باره کې به خبره کوو. او coordinate system mostly زموږ سره د graphical representation د linear equations موږ څنګه کوو، که په یو ویریبل کې یا په 2 ویریبل کې. و زموږ سره د solving linear equation. linear equation اصل کې زموږ سره داسې linear equation in one variable is in open sentence. په one variable کې linear equation زموږ سره کوم sentence دی؟ open sentence دی. بل وای کوم ویلیو چې the value of variable which satisfy the equation is known as root or solution of the equation. کوم ویلیو چې زموږ سره د equation satisfy کی، کوم variables چې دای د پر کوم ویلیو زموږ سره د equation satisfy کی نه ته یا موږ وای root وایو یا solution of the equation وایو. اوس د دې مخکې properties دي. بل بدې کې دا خبر کوي the process separating the variable on one side of the equation is called isolation of variable. کله چې زموږ سره equation راشي او پای کې موږ variable د equality نه یو سایډ ته کو دا نور اخوا ته سکون موږ دې ته process دی process د isolation of variable وایي. او زموږ سره د properties ورکړي دي چې equality زموږ سره راشي نو پای کې addition property of equality like د دې مطلب دا دی که زموږ سره رالو چې 2x plus 3 is equal to 4. نو که both sides 2 plus کوم نو په دې په equality بس اثر انداز کیږي نه. مطلب د دې دا شو چې څنګه سیم نمبر both side اډ کوو نو د equality به ویلیو خپل نه دا بن ان ایکوال کیږي نه سیم وي. دا جرنل فارم کې موږ راکړی دی وایي x او y دی او که z څنګه سره یو بل نمبر شنو که x is equal to y شو نو که د x سره دا z پلس کما یا د y سره دا z پلس کما نو زموږ سره بیا هم دا ایکوال راځي. دا ایډیشن دی او په اگزامپل باندې تاسو ته ما په وکړو. بیا سبټریکشن پراپرټي اف ایکوالټي په دې کې کومه یو سیم نمبر بوث ساید سپریټ کوو هم په ایکوالټي بس اثر انداز کوي نه لایک 0.2x + 3 دی is equal to 4 شو نو کله دغه زو -3 واخلم دلته کې -3 واخلم دا ایکوالټي باندې بس اثر نه کوي دا هم سټیل ځنګ سره صحیح بیا ایکوالي بوث ساید چې سیم نمبر سپریټ کوو هم ځنګ سره ایکویشن ایکوالي. ملټیپلیکیشن پراپرټي چې بوث ساید مونږ یو نمبر ملټیپلای کوو هم به زموږ سره د ایکوالټي په خپل ځای لایک زو واخلم چې 2x + 3 is equal to 4 نو کله دې ټول سره زو دلته کې 2 ملټیپلای کم دی خو 2 ملټیپلای کم سټیل به د ایکوالټي به نه خرابېږي. بیا زموږ سره ډیویژن پراپرټي اف ایکوالټي که زموږ سره ایکویشن دغه 2x + 3 is equal to 4 دی که بوث زو په 2 ډیوایډ کم نو هم به دغه ایکوالټي به نه خرابېږي. اوس زموږ سره کوم چې میتھډز دي کوم لینیر ایکویشنز راشي د دې د سالو کولو ډیفرنٹ میتھډز دي. اولنې میتھډ ورکړي بیلنسینګ میتھډ. بیلنسینګ میتھډ دا دی چې ځکه زموږ سره څه کوو سیم اپریشن پرفارم آن بوث ساید کوو لایک زموږ سره کوېسچن راللو چې 2x + 3 is equal to 4 نو ځکه وځو د x ویلیو معلوم دا زموږ سره لینیر ایکویشن دی خو ان ټرم اف ون ویریبل دی. وځو به دې کې د x ویلیو فایند آوټ کوم نو سبا کوم زه به بوث ساید ځینې زنګ سره ځینې ټیچرز کوي که نه وایي بوث ساید ایډ اینډ سبټریکټ آن بوث ساید چې وایي دغه شانتې وځو ایکس ویلیو معلوم د دې سره خواته +3 دی نو دا +3 به په -3 ختمېږي نو موږ وایو چې سبټریکټ 3 آن بوث ساید نو زه وایم چې 2x + 3 خپل -3 بدل د کې مو لیکم او 4 -3 بدل د کې مو لیکم دا دې سره ختم شو زنګ سره به راشي 2x is equal to 1 دې نه پس بیا موږ وایو بوث ساید ډیوایډډ بای سم 2 د بوث ساید ډیوایډډ بای 2 کو زنګ سره به دا 2 سره سمپل به x راشي او x ویلیو زنګ سره ل 1/2 موږ به په بوث ساید باندې سیم اپریشنز کوو او د x ویلیو فایند آوټ کوو. یو زنګ سره دا میتھډ دی د میتھډ ته بیلنسینګ میتھډ وایي. بل دی ټرانسپوزیشن میتھډ. ټرانسپوزیشن میتھډ څه ته وایي؟ ټرانسپوزیشن میتھډ لایک دا سیم کوېسچن دی او دې کې زه بوث ساید سیم اپریشنز نه کوم او ډایرکټلی یو کار کوم او هغه دا دی چې زه وایم چې دا 2x دی دا ویریبل زه جدا پاتې کوم دا +3 دی دا چې د ایکوالټي نه اخوا لاړ شو دا -3 شي د ایکوالټي نه اخوا مونږ یو
ټرم بوزو نو هغه که په سبټرکشن کې نو اډ کیږي با او که په ایډیشن کې د سبټرکشن کیږي با مطلب ساين به زنګ سره چینج کیږي دلته کې په ایډیشن کې د دې خو دا سبټرکشن ته لاړلو مطلب د دې ساين چینج شو د پلس نو ماینس ته چینج شو زنګ سره رااله 2x = 1 اوس زموږ سره دلته کې دا 2 ختمون دا 2 چې ختميږي نو دلته کې دا د x سره په ملټیپلیکیشن کې د زم چې دا د ایکوالټی نه اخوا چې دا واوړي نو دا به زنګ سره څه ډیویژن ته چینج شي دا موږ ډایرکټلی بیا کوو د یو میتھډ ته موږ بیا سوایو د میتھډ ته موږ ترانسپوزیشن میتھډ وایو کله چې زموږ سره یو نمبر موږ د ویریبل د خوانه د ایکوالټی نه اخوا طرف ته اړو کدلته کې په ملټیپلیکیشن کې نو د خو به ډیویژن ته ځي کدلته کې په ډیویژن کې مطلب کدلته کې وس ډیوایډډ بای 4 وي بیا به د ایکوالټی نه اخوا ته دا ملټیپلیکیشن ته تلو بر نامینیټر ته تلو او کدی خو زموږ سره پلس نو د ایکوالټی نه اخوا به ماینس کیږي او کدی خو ماینس نه ایکوالټی نه اخوا به پلس کیږي ساين به زموږ سره هم چینج کیږي او چې کله ملټیپلیکیشن ډیویژن نو ډیویژن به ملټیپلیکیشن کیږي او ملټیپلیکیشن به ډیویژن کیږي ول دا په دې باندې دا एग्जांपल ورکړی دی چې په بیلانسینګ میتھډ باندې موږ کوېسچن څنګه سالو کوو که تاسو دې خیال وکړئ نو بوث ساید د خطرې کړي دا بیلانسینګ میتھډ دی په دې کې خیال وکړئ دا ډیویژن کې 5 دی بوث ساید 5 ملټیپلای کړي د زموږ سره د x ویلیو را کړی دا اوس چې زموږ سره دې کوېسچن ته تاسو ګورئ دا په بیلانسینګ میتھډ باندې کړی دی دا یو واخلئ بوث ساید به زموږ سره سکیږي values لګولې چې دلته کوم +5 دلته کوم +5 بیا both side په 3 ډیوایډ کړي دي نو څنګه سره انسر راغلی دا بیلانسینګ او ترانسپوزیشن میتھډ کې کتا سو وګورئ نن سره دا کوېسچن را کړی دی نو ډایرکټلی د بل سایډ ته په -7 شو نو سره د x انسر راغلو دغه شانتي کدا تاسو د دې سولوشن فایند اوټ کوئ نو سمپل دا د کراس پروډکټ وکئ او بیا ویریبل یو طرف ته کوي او کانسټنټ بل طرف ته شو نو زموږ سره به دا انسر راشي او ډایرکټلی مونږه د ایکوالټی نه خو د هوکو ویلیو معلومه It says sometimes a linear equation has terms that are in the form of fractions. Kalna kala zang sara linear equation ki desi terms chi pai ki zang sara fraction. In such situation, use cross multiplication method to bring them into simplified. Like the last example chita style da ki wako direct cross multiplication ko kana the fraction type kira lo cross multiplication ke zang sara ba biya de mahki solution biya asani. دا کوېسچن د په ډیسیملز کې کړی دی دا خو ایزی دی دا دومره ګران نه دی بیا زموږ سره ایکسرسایز کوېسچنز راځي ایکسرسایز کې څه وایي د دې ایکویشنز ویلیو فایند اوټ کوي زموږ سره دا دی لینیر په کوم میتھډ باندې په بیلانسینګ میتھډ په بیلانسینګ میتھډ به موږ دواړه سایډ ته بوت سیم اپریشنز کوو لایک د دې به زه څه کوم چې واخلم چې 8x + 1/2 = -10 دلته واخلو چې 8x + 1/2 او -1/2 بته دا ټرم ختمولې بل سایډ ته هم موږ سوا کو -1/2 واخلو دا دواړه ختم شو څنګه سره بدلته کې راشي چې 8x دا وشي څنګه سره 2 - 20 - 1 دینه براشه څنګه سره 8x = -21/2 اوس دا د ملټیپلیکیشن کې دی نو موږ بس سمپل څه کوو both side په 8 ډیوایډ کو موږ سره به 8 د 8 سره ختم شي x = -21 او 2 8 = 16 زنګ سره به دا انسر راشي د x دغه شانته بیا تاسو دا نور پرابلم هم سالو کړئ اوس په دې یو میتھډ کې به سمپل څه کوم موږ به واخلو چې 5x = 44 + 7 شي دلته کې ماینس یعنی دی خو پلس شي دا بیا 8 کو بیا ډایرکټ دا 5 په ډیویژن ته بوځو زنګ سره به انسر د x راشي real life problem the linear equation the para sangratli shi Iqra is 4 times as old as her daughter Iqra د خپل لور نه وای سمره times مشره ده 4 times خبر اس د daughter age x شو د Iqra age به سمره 4x پي after 12 years دو کال پس خبره شونه adds mean چې تب وسره addition کې 12 کال پس دا شو 12 د دوام سره 12 plus شي after 2 years like تاسو چې دا سالو کوئ نو تاسو سمپل وای اول کې وای چې سپوز دا ډاټر ایج زنګ سره سره x ته او دا اقرا ایج چې دی نو هغه زنګ سره 4x ته او after 12 years the daughter زنګ سره x + 12 شو او دا اقرا زنګ سره 4x + 12 شو بیا وای after 12 years the sum of their ages will be 69 12 کاله پس چې د دوه ایج پلس کو نو څنګه سره به سره 69 راځي مطلب x + 12 + 4x + 12
is equal to څه دی 69 دی. اوس دا څو که خیال وکړئ دا x دی دا x دی پاور 1 1 دی نو دغه لیک ټرمز دی د دې کویفیشنټ به پلس شي زموږ سره به راشي چې 5x 12 plus 12 24 is equal to 69 او بیا به زموږ سره راشي چې 5x is equal to 69 minus 24 نو دې نو به زموږ سره راشي چې 5x is equal to 9 نه 4 5 6 نه 2 4 بیا به سمپل مونږ دا 5 اخوا ډیویژن ته بوزو 45 divided by 5 5 on the 5 5 9 the 45 نو زنګ سره x ویلیو سره 9 خو دا x زنګ سره د چا ایج دی د ډاټر ایج شو x د چا ایج دی د ډاټر او د اقرا څومره ایج به بیا راځي نو زنګ سره به دلته کې راشي چې 4 into 9 4 9 ځه 36 نو د اقرا ایج به بیا 36 راځي خو دا د 12 دا د پریزنټ ایج رااله او 12 کاله پس والا حساب یې نشته دلته کې زنګ سره رالوي نه انسر بیا وایي find the difference between two whole number is 60 دو whole numbers دی دا هغې په منځ کې difference وایي زنګ سره څه دی 60 دی if the ratio between them که د دوه په منځ کې ratio صحیح 2:3 نو find the number اوس زموږ سره ratio څه ده 2:3 ده فرض که موږ وایو چې اولنی نمبر زنګ سره څه دی 2x دی کله چې ratio راکړي نو موږ ډایرکټلی سپوزیشن کوو 2x دی او سیکنډ نمبر زنګ سره څه دی 3x دی خو د دې په منځ کې چې کم ډیفرنس دی نو هغه وایي زموږ سره څه دی 60 دی مطلب د 3x ډیفرنس ماینس 2x چې دی دا ایکول ټو سره راغلی دی 60 راغلی دی د دې مطلب څه شو چې x is equal to 60 راغلی دی نو چې x is equal to 60 راغلی نو فرست نمبر به زنګ سره څه شي فرست نمبر خو زنګ سره دا او سیکنډ دا نو 2 into 60 به زنګ سره راشي 120 او 3 into 60 به راشي 3 6 18 180 دغه شان که تاسو اوس د ایگزامپل ته وګورئ په دې کې د کاسټ آف 5 بکس 3 جیومټري باکس از دا 5 بکس اوس بکس دپاره فرض کوم وایو چې دا زموږ سره څه دی x دی بیا وایي او 3 geometry box دی خو if a geometry box cost raise 180 less than a book اوس دا کمپیر کړی دی نو د کمپیریزن چې راغله نو موږ بیا سیم ویریبل یوز کوو په دې کې څه وایي که د جیومټري بکس چې څومره کاسټ دی دا وایي څومره کم راشي 180 لیس دی نه بوکي د بوک چې زموږ سره که x وي نو زموږ سره به د جیومټري بکس پرایس څومره وي x minus 180 I find the cost of a book in a geometry box نو د یو بوک او د جیومټري بکس وایي څومره به پیسې دا معلوم کوي نو زموږ سره خو دا راللو د څه دپاره دا زموږ سره راللو د بکس دپاره او دا زموږ سره رالو د جیومټري دپاره اوس څومره بکس دی 5 بکس دی نو 5x به شي او څومره جیومټري بکس دی 3 دی نو د ټوټل ټرم سره موږ 3 ملټیپلای کوو 3 into x minus 180 او د دې دواړو په جمع پیسې څومره دي is equal to 2460 2460 اوس په دې کې به سمپل موږ چې د دې سلوشن فاینډ آوټ کوو نو څنګه به یې کوو نو وایو چې 5x plus 3x minus 3 0 0 3 6 3 8 24 3 1 3 4 5 540 is equal to 2460 بیا به 5 6 دا به شي 2x is equal to 2460 plus 540 دا به راشي 0 0 1 0 1 دې به راشي 3000 زنګ سره 3000 2x is equal to 3300 نو بیا بوث سایډ زنګ سره په 2 ډیوایډ شي x is equal to 1500 به راشي زنګ سره د x چې دی 1500 راللو سوري دلته کې ما یو پلې کړی میسټیک کړی دا زنګ سره پلس دی ما ماینس کړی دی 5 plus 3 نه دلته کې زنګ سره 8 رالو دا هم 8 رالو دلته کې په 8 ډیوایډ شنو چې په 8 ډیوایډ شي زنګ سره انسر سره کې زنګ سره 355 راکې نو x ویلیو زموږ سره د بوک د بوک که زموږ سره 385 نو جیومټري باکس په بیا څومره د دغې x نه موږ بیا 180 ماینس کړی که نه به زموږ سره 195 راشي بل اگزامپل دی وایي د سم آف 2 numbers is 35 که زموږ سره دوه نمبر سم صحیح 35 وي خو if one of the number is exceed to other by 7 که یو نمبر exceed مطلب سیوای د دې بل نمبر نه 7 پیرا نو څنګه سره که یو نمبر x شو نو دا بل نمبر به x plus 7 نو find the number وای نمبر معلوم کوي
बोलते कि the sum of two number the did one sum the बराबर दे 35 मतलब x plus 7 is equal to 35 शो जब सर बदलता है 2x is equal to 35 minus 7 जंग सर बराशी 2x is equal to 28 और x is equal to 28 divided by 2 देना बराशी 14 the exercise question की वर्क करे थे which the sum of 4 consecutive multiple of 6 is 84 नावले पर इसका मंगा वर्क x थे द्वेमी वब्या जंग सरा x plus 6 द्रे में जंग सरा जी x plus x जंग सरा का 6 0 जा 0 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और बल्स लोरा में चिकम राजी मल्टीपल अब जंग सरा 6 3 जा 18 राजन x plus 18 the there two lu sum by the सब बराबर दे the 84 बराबर दे देखिए बहुत होगा the x the 12 plus the बराशी 4x 6 plus 12 18 18 plus 18 36 equal to 84 आंसर आ गया 4x is equal to 84 minus 36 4x is equal to 84 36 the बराशी 14 6 4 and 4 8 7 3 4 48 रालो अब यह बता जमीन सरा x is equal to 48 divided by 4 4 1 the 4 4 2 the 8 the x value जंग सरा ला 12 जंग सर यो मल्टीपल 12 ही और पसे अब या कंसेक्यूटिव पर ल पसे तो वही 12 शो बल जंग सरा सरा जी 18 24 देखिए जंग सर यो की एक्सपोर्ट का वही दादा की एक्सपोर्ट का ब्याज की एक्स 18 चल देखिए एक्सपोर्ट के दाबा जंग सर 24 चल देखिए पुट के जंग सर बराशी sorry 24 12 दाबा शी 12 18 24 और answer show 12 18 24 18 24 अथवा 36 असमंगा लीनियर इक्वेशन पर टू वेरिएबल के बसंगा कंस्ट्रक्ट का ये उनते एग्जांपल रखड़े दें the price of 5 candles and 3 chocolate is the candles द बराबर होंगे सर x शी 5x बशी और 3 chocolates इन 3y बशी chocolates द पर y द दे पे जमा पैसे सुमरा जी 85 वे द पार लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट के नजंग सर 10 से राला लो दो आइटम्स यो पे x रिप्रेजेंटेशन हो बल पर y और द द्वाण पर जमा होंगे द का मालूम हो रुपीस राला करे न भी होंगे 8 को a linear equation in two variable x and y is an equation that can be written in the form of general form is answer dade che ax plus by equal to c the a और b वैसे की सही कांस्टेंट है लाइक बस इधर बार इक्वेशन को को 5 और 3 कांस्टेंट हो दा हम जंग सर सिम कांस्टेंट है where the number a and b are called coefficient of the equation दा जंग सर दे वेरिएबल सर ख्वादा जे मल्टीप्लाई शे ता इस्तेमाल रडे देतो का कोएफिशिएंट वायु और the and b are और दा नॉट इक्वल टू 0 है कल जंग सर पदी कि यो हम a और b की इक्वल टू 0 शुन दा जंग सर ब्यास सिर्फ यो वेरिएबल की दो बनाई where the number c is called constant of the equation दा जंग सर कांस्टेंट दे इक्वेशंस दे दा जंग सर दे के टोल दा नंबर जे खुदा इज अ कोएफिशिएंट दे और दा कांस्टेंट टर्म दे बदी की बल एग्जांपल इंगले रखड़े दे वही अहमद bought 4 chairs यो चेयर्स शो जंग सर चेयर्स उंगे रिप्रेजेंट को पे x बानी और 1 टेबल और टेबल उंगे रिप्रेजेंट को पे y बानी उन 100 चेयर्स दी 4 चेयर्स दी 100 टेबल्स दी 1 टेबल दी अरे दोन वे पे जमा सुमरा पैसे राले 2600 नो 4x plus y is equal to 2600 with the linear equation in two variables की वाली के जंग सर दक्का शांति पर टू वेरिएबल्स की उंगे लिखो दक्का शांदा वे 2 times हुमा age added to 3 times अली age अब इक्वल टू सर आला लो 54
برس که د هما ایج زنګ سره x دی د علي ایج زنګ سره س 2 ټایمز دغه نو 2x سره ملټیپلای شو د علي ایج زنګ سره y دی او څومره ټایمز 3 ټایمز چې راشي مطلب هغه ملټیپلای کوو سره موږ هغه نمبر دا دوانه چې وي 8 شنو زنګ سره وي څومره وي ایرز راغی 54 ایرز راغی دغه شان بیا دا بل اگزامپل دی او په دې باندې دا ایکسرسایز دی په دې کې آیډنټیفای لینیر اکویشن ان ټو ویریبل ټو ویریبل کې کم یو زنګ سره دا واس ټو ویریبل والا دی دا ټو ویریبل والا دی دا هم ټو ویریبل والا دی خو لینیر یې ورته ویلی دی سوري لینیر چې ګورئ ټو ویریبل سره به لینیر هم ګورئ دا زنګ سره ټو ویریبل کې لینیر دا دی یو دا دی دا بیا اوس زنګ سره دا ویریبل پاور 2 دی دا یو پکې نه دی دلته خو سنګل ویریبل دی دا هم نه دی دا هم زنګ سره نه دی اوس دا هم دی او دا نه دی देखिए बस consider the linear equation where 24 less than 2 times a number is equal to 3 times another number यो number जंग सर x शो बल number y शो where 24 less than 2 times a number 2 times a number or 24 less to minus 24 शो equal to 3 times another number equal to 3 times the bal number दा जंग सर the equation form केराल जैसे बया तاسو دا کله چې لیس دین یا زموږ سره بیفور والا راشي نه بیا موږ ماینس کوو افټر والا راشي یا موږ وایو ایډډ یا دا نه بیا موږ پلس کوو سره ټایمز دا خبره چې راشي موږ دا کې سره ملټیپلیکیشن کوو اوس زموږ سره چې ټو ویریبلز راشي لینیر ایکویشن اف ټو ویریبلز د دې سولوشن موږ به څنګه فایند آوټ کوو یو خو زموږ سره دا ایکویشن راکړی چې 2x is equal to 2x minus y is equal to 4 ودی کې به موږ سپوزیشن د خپل طرفو کو چې پرس کا x ویلیو زنګ سره صحیح ونی د x ویلیو موږ 1 پټ کو د y ویلیو براشي د y ویلیو به صحیح -2 نو دا موږ د سی y x او y د په اورډر پیر کې د سی ولیکو چې x ویلیو زنګ سره 1 دان په د ایکویشن کې چې موږ 1 ولیکو 2 1 are 2 او دا 2 زنګ سره ایکوالټی نه دی خو -2 شون 4 نه 2 کو 2 را له y زنګ سره پازیټیو پکار دی نو دا نیگیټیو ساين به دی خو راشي د y ویلیو زنګ سره راځي -2 نو که x لونګ 1 ویلیو ورکوم د y ویلیو به صحیح په د ایکویشن کې -2 دا همغه د خپل سایډ نه ګرافز د پاره د پاره سکه ویلیوز پټ کوم دیږي سوی ا لینیر ایکویشن ان ټو ویریبل ډز ناٹ پوزیس ا یونیک سولوشن کله چې څنګه سره لینیر ایکویشنز کې په ټو ویریبل کې نو څنګه سره بد د یونیک سولوشن نه ایگزیست کوي خو کله چې لینیر ایکویشن په ون ویریبل کې بیا به څنګه سره صحیح یونیک سولوشن ایگزیست کیږي A linear equation in two variables is satisfied by infinite number of pairs of values of the variables involved. Infinite دغه unique solution نه هغه خبرې پدې کې دوباره کړې ده دا اوس دغه چې x لا at least 5 solution معلوم کړي x لا اول 1 ورکې بیا 2 ورکې بیا 3 بیا 4 یا 5 انسر سره د y انسر راځي was Cartesian coordinate system دی Cartesian coordinate system څه is two-dimensional plane called two coordinate system څنګه سره two-dimensional plane تمغه سوایو like x او y څنګه represent کوم نو دې تمغه سوایو دې تمغه Cartesian coordinate system وایو بل وای it is formed by two perpendicular lines the perpendicular lines یو تمغه x axis y horizontal line یو وی vertical line y axis horizontal تمغه x axis y او دا y axis دا دوه یو بل ته صحیح perpendicular मतलब सही पर 90 डिग्री वाली The Cartesian plane is also called rectangular plane or XY plane Cartesian plane तमंगा rectangular plane हम वायु या वर्ता XY plane हम वायु Order pair where the numbers that are used to represent the point are called coordinates मंगा यो point represent का होता आई तमंगा coordinates वायु او دا د دې کوارډینیټس بیا څنګه سره x او y څنګه ریپرزنټیشن کوو ان order pair consists of x coordinate and y coordinate an order pair represent two values written in a sequence په دې خاص سیکوینس کې موږ سره لیکل شوی چې زوس دا یو پوینټ ریپرزنټ کوم نو زم چې دا د x په کوارډینیټ کې څنګه سره په -4 باندې پروت دی او په y په کوارډینیټ کې +4 باندې پروت دی دې تم دې څه قسمه تمغه بیا وایو order pair د دې د سی ریپرزنټیشن چې موږ کوو دې ته موږ بیا وایو order pair او ادي کې د اولنې څنګه سره x ریپرزنټ کوي او دویمه څنګه سره د y وس دې څنګه سره کوارډینټ څه ته وایي کوارډینټ څنګه سره چې کله موږ دا ګراف سه ډرا کوو دا څنګه سره x شو دا x نیگیټیو شو دا y پوزټیو شو دا y
नेगेटिव शो लेकिन वाई दा ओरिजिन दे 0 दे या दा +1 +2 दा राजी बस पदी दे तंगा वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट दा जंग सर दे सेकंड क्वाड्रेंट दा दे थर्ड क्वाड्रेंट दा दे फोर्थ क्वाड्रेंट बस बदी की बताओ तो अंदाजा कीगी कदे ख्याल कई दल कि हूं पदे क्वाड्रेंट के जंग सर एक्स हम पॉजिटिव दे वाई हम जंग सर सरे पॉजिटिव दे हो देखो क्वाड्रेंट की कथा सो गोरे जमू सरा देखो एक्स दे नेगेटिव दे जमू सरा बा एक्स ऑर्डर पेयर की बा एक्स जंग सर से नेगेटिव ही और वाई पदी की सदे जमू सरा पॉजिटिव दे was the third quadrant क्यों गुरु जंग सर दी की द एक्स और द वाई द द्वाण वैल्यू सदे नेगेटिव दी अब फोर्थ ऑर्डर के चुंगो गुरु बदी के जमू सरा द वाई वैल्यू नेगेटिव दा और द एक्स वैल्यू जंग सर सदा पॉजिटिव दा दा भैया साथे च फर्स्ट क्वाड्रेंट के जमू सरा लाइक दे न बहुत डायरेक्टली वस दा अंदाजा कीगी कमाल यो ऑर्डर पे रा के च -2 और 3 दा बकम क्वाड्रेंट के डायरेक्टली तास तो दा ऑर्डर पेयर दे दा बकम क्वाड्रेंट की मा तो बस बदा दा करा था पता ही दे स्केच जुबा डायरेक्टली हम चिदा जंग सर पर फर्स्ट के दे पर सेकंड के दे या पर थर्ड के दे चिकम की एक्स जंग सर नेगेटिव एक्स नेगेटिव जमू सर पर दो क्वाड्रेंट की पर सेकंड पर थर्ड की हो पर सेकंड की वसर वाई पॉजिटिव दे पर थर्ड की वसर वाई नेगेटिव दे जो हम चिदा यो पॉइंट चिदे दा जंग सर पर सेकंड क्वाड्रेंट की लाइक कीगी न बदे वानी दा एमसीक्यूज या क्वेश्चंस ब्या देसी एराइज कीगी दा यो ऑर्डर पे रा की चिदा पर कम क्वाड्रेंट की दे या दा तो वेच पदे क्वाड्रेंट की द एक्स ऑफ द वाई जंग सर कम यो पॉजिटिव यो कम पकी नेगेटिव ही जे भी दल की तास्ता दल की रिप्रेजेंट की फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड फोर्थ और देगा साइंस होम रिप्रेजेंट करी नी संगीता उस्त मावे अब बलदा जंग सरा क्वाड्रेंट से दा एंटी क्लॉकवाइज दिस जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जंग सरा क्वाड्रेंट चेंज की दिस बने चेता स्विच 1 2 3 4 दिस बना बोजे खुदा बजंग सरा सजी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की दे मूवमेंट ही बचूंगा आइडेंटिफाई को दे बया मुंगा लोकेशन फाइंड आउट को दे बेदमरा एमसीक्यू सरकार निश्ता देखिए सवाई the x coordinate is the value in a pair of coordinate that shows how far along the point is on the x-axis x coordinate की जंग सरा value अयो पेयर coordinate बस शो के जंग सरा the x-axis की दा सुमरा long सुमरा लई तले दे the x coordinate is always written first in the order pair of the coordinate the awala first pair mungal chlikun daga x coordinate is always first in order pair की अवलने ची कंट्रम दे आका मुंगा x लिखूं और the y coordinate is the value in a pair of coordinate that shows how far along the point is on y axis y coordinate like जंग सरा दा x और y ची कम representation देन वे कल ची मुंग सरा दा सी order pair कराश हुंदा x जंग सरा represent कई ची दा x axis ना दा सुमरा लरी दे और द y दा नंबर जंग सरा represent कई ची दा y ना दा सुमरा लरी दे और दावे पर फर्स्ट पोजीशन बाने हमेशा लिखले कि दा पर सेकंड लाइक कता उस डायरेक्टली हुए ची 2 3 न दा बता उस अंडरस्टूड ची दा जंग सरा द x दे और दा जंग सरा द y दे या खुदा प्लॉटिंग को बोले ना हो गया एमसीक्यूज की दुमरा कार निश्ता was the examples to gore sorry questions ta te one da become quadrant ke de was dwana positive din da first quadrant ke de da was dwana negative din dwana negative pa third quadrant ke was da jamu sar positive de y negative din ta uska ख्याल wa ke jamu sar padiz ki x positive de y negative hi kana jamu sar da pa fourth quadrant ke razi da dwana positive din da first quadrant ke razi was da jamu sar x negative de y positive din da jamu sar pa second quadrant ke razi जैसे भाई आता सो मालूम है वही और दूसरे किस्म क्वेश्चंस पे राजी ये दे बिया ग्राफ्स ड्रा कर वाली द लीनियर इक्वेशन जंग सर पदे से फॉर्म करने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लेट्स लर्न हाउ टू ड्रा ग्राफ ड्रा कर वाली ऊपर की दखल की एमसीक्यूज की ज़रूरत नहीं जब हम के जूं जंग सर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन डाल उस जंग सर राजी दे रिव्यू एक्सरसाइज देखिए जंग सर वही 4x divided by 6 is equal to 2 the x पर सा आंसर राजी सिंपल बता सो x 10 से सॉल्व कई y by जंग सर 4x
इज इक्वल टू 2 दा जंग सर 6 पर डिवीजन के बराबर मल्टीप्लिकेशन तो लाड शी 4x इज इक्वल टू 2 6 दा 12 और x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 जंग सर राला लो 4 3 दा 12 तो x वैल्यू सर 3 which of these is not linear equation पदी की कम यो लीनियर न दे दा जंग सर लीनियर न दे with the solution of 8x plus 5 is equal to 3x the solution बस है no 8x minus 3x is equal to minus 5 plus 4 अब राशि 2x is equal to minus 1 sorry 5x is equal to minus 1 x is equal to minus 1 over 5 नहीं बता आंसर राशि बेद पर डेसिमल के लिए दर करे दे with the solution of 0.4x plus da is equal to बतास बोले चिप 0.4x minus 0.2x is equal to 0.3 minus 0.1 नजंग सरा 0.4 अजू जावशी 0.6 x sorry 0.2 बशी दा माइनस दे जंग सरा 0.2x is equal to 0.3 minus 1 नबरा 0.2 और दा 0.2 बोथ साइड वर्ड x is equal to 1 राशन दे आंसर जंग सरा 1 दा अहो देखो मल्टीप्लिकेशन दा ऑलरेडी मुंगा डिस्कस को डायरेक्टली बे आता सु जो प्रैक्टिस नो कवले बशे a linear equation in two variable x and y is an equation that can be written in the form जमु सरा ची x और y इक्वेशन कम फॉर्म की वजह मुसर राजी अब जंग सरा दसी फॉर्म की राजी ax plus by is equal to c which of these is linear equation in two variable पर two variable की जंग सरा पर कम यो पदी के वही बस दे के खुद वेरिएबल शता ना दे के x स्क्वायर दा खो linear दे ना दे हो वेरी निश्चित सिर्फ ओनली दा आंसर रालो with the solution of 2x plus 3 is equal to 0 is नदी के सिंपल होंगे सको दा 3 पर इक्वलिटी न देखो राशि जो -3 बशी और x बहुत डिवीजन दर लार्शन -3 over 2 बदे आंसर राशि which of these is possible solution for 2x minus y is equal to -1 और बदे की कम यो दवस पर दो वेरिएबल के मैंने सॉल्यूशन में कम यो की पॉसिबल है तो सिंपल ला कार का वही चे अवल ता रास्तो -1 देखिए -1 पुट कई 2 into -1 व -2 शी माइनस ऑफ द y वैल्यू जंग सर सदा -3 -2 -3 न जंग सर -1 राजी न राजी दा जंग सर सशी दा खो पॉसिबल न दी वस मुंगा दा वाखलो जंग सर बाराशी द x वैल्यू -1 शुंदा ब -2 शी और माइनस और y 1 राले न देना ब जंग सर -3 राशि न दा हम रॉन्ग राजी बस मुंगा वाखलो ची 2 2s are 4 -3 equal to -1 दा हम गलत राजी बिया बमुंगा आखलो ची -2 into -2 जो -4 और 3 3s सॉरी माइनस इंटू माइनस व प्लस 3 शिनो देनो -1 राशिनो दायो आंसर जंसरा टिक करा ले वे द ऑर्डर पेयर द लाइज इन द बकम क्वाड्रेंट की वस पदी के जंसरा सदे y नेगेटिव दे x पॉजिटिव द सेकंड क्वाड्रेंट दे व्हिच ऑफ these doesn't lie in third quadrant की वे कम न लाए की इन थर्ड क्वाड्रेंट के जंसरा टोल नेगेटिव कम क्यों हम यो पॉजिटिव रालो थर्ड क्वाड्रेंट के ने दायो जंसरा